عالمان د دین یو واقعه پیش کوي. یو کسو دوبي و، د هغه دوبي بچی و او د دوبي بچی هم دوبي، ځکه اولاد چې کوم دی هغه د خپلو پلارانو په نقش قدم ځي. اثار الاباء تظهر فی الابناء خبره ده. نو هغه دوبي ته به د بادشاه د کور نه کپړې راتلې او هغه کپړې به اینځلې کېدلې. نو کپړې به چې کله اینځلې نو د دوبي بچی به چې کله به د بادشاه د کور نه کپړې رالي نو د دوبي بچي به ټولې کپړې یو سایډ ټکلي او یو جوړه نیمه به چې کوم دی هغه د شهزادګۍ پکې وه، د بادشاه د لور به وه، هغه به یې سایډ ټکله او ډیر په شوق او ډیره په محبت به هغه جوړه اینځله. د بادشاه د کور نه خادمانو ته یو خبر ورکړی شو چې دوبي د کور نه کله کپړې وینځلی شي او راوړلی شي نو دا ځینې جوړې یو شان ته او د دې شهزادګۍ دا جوړې ډېرې ښایسته صفا شوي. تاسو تپوس وکړئ چې دې فلسفه څه ده، دا د څه د وجې نه داسې دومره صفاوالی ته میلاویږي. نو چې کله خادمانو د دوبي نه تپوس وکړو نو هغه دوبي ورته وویل دا نورې عامې کپړې چې دي دا موږ اینځو او دا کمې خاص کپړې چې دي دا ښه چې صفا کېږي نو دا زما زوی دی هغه اینځي. نو هغه په ډېر کوشش وکړي، ځکه موږ ته ډېرې پښتانه وایي چې ډېر شي ځوان ډېر شي، او هغه یوه نیمه جوړه یې زرې نه اینځي، ښه په کوشش باندې هغه اینځي. نو دغه ورته وویل، دوبي خپل زوی ته وویل او خادمان هم ورته وویل ته دا جوړه دومره په شوق او دومره په مینه او محبت باندې ولې اینځي؟ نو هغه ورته وویل بس د دې جوړې واله سره مې چې کوم دی هغه مینه او محبت دی. دا جوړه چې د چا ده نو د هغه خلکو سره زما مینه او محبت دی. نو زه چې کله دا جوړه اینځم نو ماته د هغه خلکو هغه مینه او محبت احساس کېږي، نو زه ډېر کوشش وکړم نو ډېره صفا شي. نو په دې کې هغه دوبي زوی ستاسو توجه هم زه غواړم. پیریانو سبق لږ ګران یې، عبدالقادر مولوي صاحب خو دومره درس یې کړی، تاسو به توجه ماته کوئ. نو هغه دوبي زوی هغه خادمانو ته ویل د بادشاه د لور او د بادشاه د کور خبره خو ما ته راورسوله، خو هغه پښتانه وایي ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي. ما ویل چې زه به د تعلق څنګه جوړ کړم، دا خبرې به څرنګه هغه شروع شي. اوس زما حال د بادشاه لور ته ووایي او ورته ووایم چې د دوبي زوی ستا سره مینه او محبت لري. اخره کې نتیجه او ثمره ډېره ښایسته ده که نه. نو هغه وویل، هغه خادمانو ته ویل ته د دوبي زوی خپلې جامې ته ګوره، خپلو اوقاتو سره چې کوم دی هغه اوسېږه او هغه د بادشاه لور ده. ویل نه، اخر چې کوم دی هغه زما خبر ورته ورسوئ چې انسان د کوم شي طلب کوي الله ته هغه رسوي. ویل زما دا خبر ورته ورسوئ. اخر هغه دوبي زوی